تاسو سره چونکې ما وعده کړې وه چې زه به د قرآن کریم نه د دې دپاره یو بهترینه نسخه ستاسو مخې ته ږدم او داسې نسخه الحمدلله چې پخپله پې ما بار بار تجربې کړي دي او په لسګونو نه په سوونو مریضان الحمدلله ما په دې سره دم کړي دي او دغه وظیفه چې کومه ده ما استعمال کړې ده الحمدلله زما په دې باندې تجربه ده د تجربه کار نه تپوس وکړه جي ما په دې باندې تجربه کړې ده او الله په ډېرو مریضانو ته شفا ورکړې ده زه دا وظیفه نن تاسو ته در کومه که تاسو په یقین سره دا وظایف کول او دا وظیفه مو لوستله نو که په چا د جادو اثر دی د غلط تعویض د کوړو او د منتر اثر دی پې باندې یا د بد نظر اثر دی پې نو دا اثر به الله د دې وظیفې په برکت سره ختم کړي دویم به درته دا څیز پیش کړمه جي چې په یو کور کې د جناتو د پیریانو اثر وي په بعضې انسانانو باندې په نارینه یا په زنانه باندې د جناتو اثر دی او هغوی ته تکلیف ورکوي یا په انسانانو خو اثر نشته خو په هغه کور کې د جناتو دروندوالی محسوسیږي تکلیف ورکوي یا خلک یری ستا بدن زیګ زیګ شي ویښته د باندې ودرېږي یو حجره ده یو کمره ده یا یو کور دی او په هغې کې د جناتو دا بد اثرات دي نو د دغې بد اثراتو دپاره کومه نسخه ده او کومه وظیفه ده نو هغه به زه تاسو ته جي د قرآن کریم نه پیش کړم نو که تاسو کې چا په دا په یقین سره لوسته او په دې باندې عمل کو نو الله به پې ستاسو ډېر مشکل اسان کړي او ډېر مریضان به پې ستاسو الله څه کړي دا به جوړ کړي ګوره جي په غور سره دا واوره اول به داسې وکړي چې اعوذ بالله او بسم الله دا دواړه به ووې او د دې نه پس د سورة بقرې د سر نه به شروع کړي الف لام میم نه وبالآخرة هم یوقنون دې ځای پورې به دا ووې د دې نه پس به ډایرکټ لاړ شي بسم الله الرحمن الرحیم نه به شروع کړي آیات الکرسي به ووې پوره آیات الکرسي یو آیت دی او په دې پسې رستني دوه آیاتونه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی دا آیت دی او بیا ورپسې الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور دا آیت دی دا دوه آیاتونه یو آیات الکرسي دا دواړه به هم څه کړي دا به ولولي د دې نه پس به جي ډایرکټ لاړ شي د سورة بقرې اخرې ته بسم الله الرحمن الرحیم لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله د دې ځای نه به شروع وکړي او سورة بقره اخره پورې به څه کړي دا به ووایي دا دغلته درې څلور آیاتونه دي په دې ځای باندې ختمه شوه خبره اوس به جي ته داسې وکړي چې ډایرکټ به لاړ شي سورة طه ته د سورة طه یو کم او یایم نمبر آیت 69 نمبر آیت ته به لاړ شي او د هغه آیت دا حصه به راوالي ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا يفلح الساحر حيث اتى ساحر او جادوګر به کامیاب نشي که د هر طرف نه دې څه کوي راتګ کوي او سحر راوړي او جادو راوړي او د جادو ټوټکي راوړي نو دا به الله کامیاب نه کړي دا د دې آیت دا حصه به دا جیروالی درې کرته به دا ولولئ د دې نه پس به جي تاسو ډایرکټ لاړ شئ د اخرې پارې اخرې ته چارقل ته به لاړ شئ کوم صورتونو په سر کې چې قل راغلی دی څلور قله دي اخري صورتونه دا به تاسو یو یو کرت ولولئ هر صورت ته به بسم الله وایي د دې نه پس به جي تاسو ډایرکټ راتاو شئ واپس سورة فاتحې ته الحمدلله رب العالمین نه به شروع وکړئ ولدوالین امینه پورې د سورة فاتحه چې کومه ده دا به درې کرته ولولئ دا هم درې کرته ولوستله اوس د دې نه پس به جي تاسو څه وکئ د دې نه پس به تاسو لاړ شئ د سورة بقرې آیت نمبر 102 ته د آیت نمبر 102 نه به دا حصه راوالی وما هم بضارین به من احد الا باذن الله دا کوړګر چې دي دا جادوګر چې دي دا غلطو تعویضونو والا چې دي دا په دې خپلو غلطو تعویضونو او په سحر سره چاته هم نقصان نشي ورکولی مګر د الله په اجازت سره یې ورکولی شي دا د دې آیت مقصد دی ټیک شوله دا آیت به راواخلئ د دې آیت دا حصه به راواخلئ او درې کرته به دا ولولئ د دې نه پس به تاسو څه وکئ د دې نه پس هم دا ولوسته که نه نو اوس به لاړ شئ جي دا د الله دا نومونه به راوالی په دې طریقه به یې ولولئ الله حافظک الله حاضرک الله ناظرک الله ناصرک الله معک دا پنځه نومونه دي د الله او دا به راواخلئ الله ستا حفاظت کوونکی دی او الله چې کوم دی نو الله تا لره لیدونکی دی ته د الله په نظر کې او الله ستا مددګار دی او دغه شان چې کوم دی نو الله حاضر دی دا هغه مدد چې کوم دی هغه تا ته حاضر دی او الله معک الله تا سره دی ګوره دا پنځه نومونه به راواخلي دا به ولولي دا به درې کرته ولولي او د دې نه پس به چې کوم دی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین په دې به ختم کړي او بیا به یو کرت یا دوه کرته درود شریف ولولي د هغې نه پس به څه وکړي په دې که مریض دی نو مریض به پې ډایرکټ هم دم کې خو د دمولو دا طریقه ده چې چوخ به نه کې شف به وي یا به کف وي یا به شف وي او په هغې سره چې کوم دی دا میده لاړې چې کومې دي که نه داسې
چې ستا د معمولي ذرات د هغه په بدن باندې ولګي، په غوږ کې به وله شوف کې، په بدن به وله شوف کې، اوبه به پې وله دم کې، هغه که وله په بدن چړقاو کې داسې نری نری هغه به هم وکړي او اوبه به ورله ورکړي چې په بسم الله سره یې وڅکي. نو که مریض دی د سحر، د جادو، د غلط تعویض، د نظر بد، د کوړو، د منتر په هغه باندې اثر دی، دې طریقې سره به دته ورکړي، نو هغه به الله به هغه ته څه ورکړي؟ شفا به ورته ورکړي. او که نه داسې ده چې ستا په کاروبار باندې اثر دی، نو کاروبار چې ته شروع کې هغه ټیم کې به دا عمل ته وکړي. دا عمل به څو ورځو پورې جاري وساتي؟ دا به 7 ورځو پورې جاري وساتي. سحر ماښام به دا وظیفه کې، مریض به پې دمې که په خپله یې ځان به پې دمې، په لاسو باندې شوف که په بدن باندې چې کوم ځای ته لاس رسي هغې پورې راکاږه، اوبه پې باندې دم که، هغه اوبه په بسم الله سره اوسکه. که مریض دی مریض له دم که، هغه دې په بسم الله سره اوسکي، هغه مریض هغه مرض چې کوم دی دا به الله ختم کړي. الحمدلله بار بار ما په دې باندې تجربه کړې ده او ډېر زیات مریضان پې ما دم کړي دي. الله هغوی ته صحت ورکړی په پوخ یقین سره. څنګه چې تاسو ډاکټري دوایي استعمالوئ، تاسو یې چې دا موږ اخرو، په دې سره موږ ته شفا میلاویږي او په دې دوایي کې اثر دا دی. دغه شان چې کله تاسو دا وظیفه وکړئ، نو په دې وظیفه کې کمال دا دی چې په یقین سره وکړئ، نو د دې هغه ښه اثر چې کوم دی دا به هغه بد اثر د ځان سره څه کړي؟ دا به ختم کړي. ګوره که دا عمل چا سهار او ماښام کوو که نه، نو هغه به د غلط تعویض د اثر نه په تارې دا ټوله دنیا تعویضونه کوي. خلک دې د باندې سحر او جادو کوي، په تا باندې د بد نظر خلک استعمالوي. که سهار ماښام چاره دی دا عمل جاري ساتو، 15 منټه پې ټول نه لګي، په خپلو لاسو یې شوف کول او په خپل بدن یې راښکل، یې په اوبو دمول، خپلو بچو له یې ورکول، بیبي له یې ورکول، په خپل یې څکل، نو انشاءالله په دې کور به تعویض اثر نه کوي، جادو به پې اثر نه کوي. دا ټول به الله د دې نه څه کړي؟ محفوظ کړي. یوه خو دا شوله جي. دویمه دا وظیفه شوله چې په کوم کور کې د جناتو اثر یا په کوم مریض باندې، نو داسې به وکړي جي چې آیات الکرسی به سحر 3 کرته لولي او ماښام به 3 کرته لولي، 3 کرته، خو څه طریقې سره به یې لولي؟ داسې به یې لولي چې آیت الکرسی یو پیره شروع کړي، ولا یعوده حفظهما، دې ته ورسې، نو دا به 73 پیرې وي، 3 او یا کرته به دا ووي. بیا چې دا 3 او یا کرته پوره کړي، نو هو العلی العظیم باندې به آیت الکرسی ختمه کړي. دویم کرته به یې راونیسي چې دغه الفاظو ته ورسي، ولا یعوده حفظهما، نو 3 او یا کرته به دا بیا ووي، بیا به هو العلی العظیم باندې آیت الکرسی ختمه کړي. دریم کرت بیا داسې به سهار مو کې، داسې به ماښام مو کې. که مریض دی مریض به پې دم کې، که مریض نه دی هغه مکان دی، په هغه مکان کې به ولولي، خو په داسې انداز به یې لولي چې ښکاره لولي، په جهر یې لولي چې د اواز ستا اورېدل شي په هغه مکان کې. دا عمل به تر 7 ورځو پورې جاري وساتي انشاءالله العزیز. چې په کوم کور کې، په کومه کمره کې، په کومه حجره کې د جناتو غلط اثر دی، خلک تنګوي، یری، خلکو له تکلیف ورکوي، نو هغه تمام اثرات به الله د دې وظیفې د خاطره څه کړي؟ الله به ختم کړي. په یقین سره یې وایي او دا ډېره بهترین او مجربه نسخه ده. د الله په خصوصي فضل سره به دا اثرات چې کوم دی دا به څه شي؟ دا به ختم شي. زما عزتمندو ډېرو خلکو رابطې کړي او ډېر خلک د دې مریضان دي او ډېرو خلکو ته دا تکلیف دی. په دې کې به شومتیا نه کوئ، د دغه غلطو کوړګرو، تعویضګرو، د غلطو عاملانو نه دا زنانه م رامنې کوي او دا نارینه م رامنې کوي. او دا وظایف چې څنګه تاسو ته تکلیف دی، نو په دې کې شومتیا مه کوئ، دا خلکو ته ورسوئ چې دا وظایف دا خلک خپل کړي، نو د دې په برکت به د دوی دا مرضونه او دا تکالیف به دا الله ختم کړي. تاسو له دې الله جزای خیر درکړي چې څوک په دې مرض کې مبتلا دي، هغوی ته دې الله شفا ورکړي او موږ ته دې الله پاک د دې بدلې راکړي. وصلی الله علی النبي الامین.